په اټیچ باتروم کې غسل او اودس کول څنګه دي؟ یعنی یو ځای داسې دی چې په هغې کې بیت الخلا د اودس ماتې ځای او غسل خانه دا ټچ دي د یو بل سره نږدې دي، نو په دغه ځای کې اودس کول ټیک شوله که نه یا غسل کول دا څه حکم لري؟ دا څنګه دي؟ یو مسله به دا بیان شي. دویمه مسله به دا بیان شي چې د یو سړي اودس سرندم شته، یعنی وضوع شته او په څه وجه د ده ستر کلاو شو، عورت یې ښکاره شو، نو آیا د ده د اودس دا قایم دی که نه دا د دې سره مات شو؟ یا بعضې وخت د انسان اودس سرندم وي دته د کپړو د بدلولو ضرورت راشي چې زه کپړې بدلې کوم، نو چې کپړې بدلې هغې سره خو خامخا عورت ښکاره کېږي، نو آیا په دغه وجه باندې د ده د اودس مات شي که نه اودس په خپل ځای باندې قایم پاتې دی؟ دوه مسلې شوي. درېیمه به په دې باندې خبره وکړو چې نن سبا دا نوجوانان کم کل عام په دې نهرونو، تالابونو او حوضونو کې لامبي، نو په دې باندې به یو څو خبرې وکړو. جي ګوره اول خبره خو دا ده چې په کوم ځای کې اټیچ باتروم دی، غسلخانه او بیت الخلا دا د یو بل سره لګېدلي دي، ټچ ځایونه دي، نو ګوره بهتره خو دا ده که نه چې د غسلخانې ځای دې ځان لوي او د اودس ماتې ځای دې څه وي دا دې ځان لوي. خو بیا نن سبا عام طور رواج دی غسلخانه او باتروم د اودس ماتې ځای اکثر ټچ وي، د یو بل سره لګېدلي وي، نو که په داسې ځای کې یو سړی غسل کوي که نه، نو طریقې کار بیا دا دی چې ته به د غسل کولو نه مخکې به ته اوبه روالې پاکې او دا فرش به پاک په دې باندې به اوبه واچي چې اوبه پې توی شي که نه، نو بس دا فرش څه شو؟ دا پاک شو. نو د هغې نه پس که ته لامبې که نه، نو تا ته به نجسي او بالمازه دارې نه کېږي، نو د هغې په وجه به ستا غسل څه وي؟ دا به درست وي. دغه شان که ته په دغه ځای کې چارندم کې، نو د هغې طریقې کار دا دی چې ډایرکټ به ګټر ته چارندم نه کې، ټیک شوله که نه، چې ستا د چارندم د اوبه د اودس ماتې دې ځای ته نه ځي، نو دا کوم ځای کې چې ته غسل کې چې په دغه ځای کې ته څه وکړې چارندم وکړې، خو احتیاطاً به ته د هغې نه مخکې په دې فرش باندې پاکې اوبه واچې چې دا اوبه په دې باندې داسې وبهیږي که نه، نو دا فرش پاک شو. چې پاک شو نو د هغې نه پس که ته چارندم کې او تا ته څه دارې کېږي، نو هغه به اوبه به پاکي، هغه به نجسې نه وي، نو بیا پکې چارندم درست دی او غسل کول پکې څه دي؟ دا پکې درست دي. یوه مسله خو دا شوه. دویمه مسله دا شوه چې د انسان اودس چارندم وي او د ده په څه وجه ستر کلاو شو عورت، یا د کپړې بدلولې او عورت یې کلاو شو، نو آیا په دې سره د ده اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو په عورت کلاوېدو سره د انسان اودس دا نه ماتېږي. جي دا د نواقضو د وضو نه دی، یعنې په دې سره اودس نه ماتېږي، ټیک شوله که نه؟ په مانځه کې عورت ښکاره شي د هغې سره مونځ ماتېږي، خو اودس د هغې سره هم نه ماتېږي. زموږ په عام طور په خلکو کې دا مشهوره ده چې د چا عورت ښکاره شي وایي ستا اودس مات شو. جي ښه، نو که عورت ته چا ښکاره شو که نه او د بل نظر هم پرې ولګېد، نو ګورئ په دې سره هم اودس نه ماتېږي. هغه ځان له خبره ده چې غیر اختیاري ولګي، هغه خبره درته کومه، یعنې ګناه نشته، او که اختیاري ولګي ګناه ده چې عورت ته کتل، ټیک شوله که نه؟ خو ګورئ اودس په دې سره ماتېږي نه. دا مسله چې تاسو ته څه وي دا درته زده وي. دوه شوې. درېیمه خبره په دې باندې وکړي چې نن سبا دا هلکان کل عام په دې نهرونو کې لامبي، ټیک شوله که نه؟ نو عام طور اکثر دوی لنګ اچولی، په لنګ کې صرف د دوی د اندامونه، دا مخصوص اندامونه چې کوم عورت ته دی پټ کړي، نور د دوی د ورنان ښکاري، دا پنډۍ ښکاري، د دې اندام نه بره چې کوم دی نو د دوی د نوم نه ښکته دا ځایونه ښکاري، ټیک شوله که نه؟ یی داسې لباس اچولی چې په هغې کې بدن معلومیږي، نو ګورئ دا سخته ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي چې کوم کسان ورته ګوري په دوی د الله لعنت دی، او چې دا کومو کسانو خپل عورت پټ کړی نه دی، نو په دوی باندې د الله څه دی؟ لعنت دی. یو خو د انسان په غیر اختیاري نظر ولګي، نو په هغې باندې دی ګناهګار نه دی، خو که په خپل اختیار ورته دا کوم کسان ګوري او تاسو ته پته ده چې نن سبا خو دا نوجوانان ټول مخلوط لامبي، عجیبه شان ترتیب دی، نه هغه د اسلامي معاشرې خیال ساتل شته، نه د پښتو د معاشرې خیال ساتل شته. په لاره باندې هر قسمه خلک تیریږي، زنانه تیریږي، او دې نوجوانانو صرف لنګ وهلی او بس دا صرف مخصوص اندامونه پټ کړي، او نور د دوی د ورانان او پنډۍ او دا ټول دا چې کوم د ښکاري او خلک ورته ګوري، یو بل تم ګوري، یو بل سره ګپې شپې هم لګوي، نو ګورئ دا سخت ګناه ده، دا سخت جرم دی. داسې جانګې د استعمالوي چې د نوم نه تر پنډو پورې وي، هغه د په داسې پیړ پرتوک کې کپړه کې د لامبي چې هغه د نوم نه تر پنډو پورې د دوی بدن پټ وي، او که نه داسې جانګې دوی اچولی چې په هغې کې د نوم نه تر پنډو پورې پټ نه وي، یا داسې لنګې والی چې نوم نه تر پنډو پورې بدن پټ نه وي، نو ګورئ په داسې نوجوان باندې هم د الله لعنت ورېږي، او چې دا څوک ورته ګوري نو په دوی باندې هم د الله څه ورېږي؟ لعنت ورېږي. نو مهرباني وکړئ نوجوانانو چې کم از کم تاسو په داسې کلاو لارو کې چې خلک پې تېرېږي را تېرېږي او زنانه پې تېرېږي را تېرېږي، یو خو آداب دا دی چې په داسې ځایونو کې لامبل نه دي پکار، خو کم از کم که تاسو نه صبرېږئ بیا هم په داسې ځایونو کې لامبئ، نو کم از کم د دې ستر د عورت د پټولو خیال وساتئ، ورنه په خپل هم په سخته ګناه کې مبتلا او خلک هم په ګناه کې اچولي دي. دا یو څو ضروري مسلې وي، خو ضرور یې شیر کړئ. ډېرو کسانو یې تپوسونه هم کړي او ډېرو خلکو ته پته هم نشته، او چې د نوجوانانو ته یو ښه پیغام هم ورسي، نو دا به ستاسو دپاره د اجر ذریعه وي. وصلی الله علی النبي.
غسل په ولاړه باندې کول یا چارندم یعنی وضو په ولاړه باندې کول دا څه حکم لري؟ یو ورور سوال کوي چې اکثر خلک بیسن ته ولاړي یا یو چته بمبه لګېدلي وي هغې ته ولاړي او په ولاړه چارندم کوي، یا اکثر خلک په ولاړه باندې غسل کوي د بره نه بمبه راخوشي کړي یا د بالټي نه اوبه رلي او دی ولاړي په ځان باندې رچوي. نو د دې دواړو مسلو لږ وضاحت وکړه. نو ګوره جي د دې جواب دا دی چې د چارندم او د غسل آداب دا دي چې دا په ناسته باندې وکړلی شي نو دا بهتره او افضل خبره ده. غسل خو په ناسته باندې کول ځکه بهتر دي چې په دې کې ستر او پرده ده. که ته په یو ځای کې ځان لم غسل کې خو چې څومره ستر او پرده ته اختیار کې دا ستا دپاره د اجر د ثواب او بهتره خبره ده. صحیح شو لکه نه؟ او چارندم په ناسته باندې کول چې کوم دي دا بهتر دي چې کینې قبلې ته مخ کې په لوړ ځای باندې کینې چې اوبه تا نه ښکته ځي او د دغه مستعملو اوبو دارې تا ته نه کي او په ولاړه اکثر د دغه مستعملو اوبو دارې سړي ته کیږي. باقي دا مسله ځان سره یاد ساته که غسل او چارندم چا په ولاړه باندې وکړو که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده نو چارندم یې کیږي او غسل یې صحیح دی، په دې باندې څه اثر نه غورځېږي. دا مسله ختمه شوه. دویم یو ملګری تپوس کوي چې د غسل کولو په ټیم کې قبلې طرف ته مخ کول یا شا کول دا ګناه لري او که نه لري؟ نو ګوره جي دا مسله ځان سره یاد ساته که تا غسل داسې کو چې ستا عورت ښکارو، صحیح شو لکه نه؟ په لغړ بدن دې غسل کو نو بیا به ته قبلې طرف ته مخکې ام نه او قبلې طرف ته به شاکې ام نه. د عذر د وجې نه ته کپړې رخلې یا بل څه کې قبلې ته مخ شا راشي دا خیر دی، خو د لامبلو په ټیم کې به ته قبلې ته مخکې ام نه او قبلې ته به شاکې ام نه. دا مکروه دي جي ښه، دا ځان سره یاد ساته. خو که ته داسې وي چې تا غسل کو خو ستا عورت پټ دی، د نوم نه تر د پنډو پورې ستا عورت څه دی جي پټ دی، په دې باندې څه کپړه ده، نو که بیا هر طرف ته ستا مخ وي او هر طرف ته دې شا وي نو بیا په دې کې څه مکروهوالی یا ګناه هغه نشته دی. دا ځان سره یاد ساته. بل یو ورور تپوس کوي چې د غسل دپاره د نیت کول چې دي دا ضروري دي؟ نو جواب د دې دا دی چې د غسل دپاره نیت کول فرض نه دي، لازم نه دي. تاسو به اورېدلي چې په غسل کې دقه درې فرض دي: خولې ته اوبه رسول، پوزې ته اوبه رسول او ټول بدن لمدول چې وچ ځای پکې پاتې نشي. دقه درې فرض دي. باقي د غسل دپاره نیت کول دا سنت دی. که چا وکړي نو سنت به ادا شي. غسل یې وکړو نو د به سنت طریقې سره دا غسل راشي او د غسل نیت سره بس په زړه کې به دغه راولي چې د غسل نیت کوم د الله د رضا دپاره، داسې هم ټیک دی. او یا د غسل نیت کوم د دې دپاره چې د ناپاکي زمانه لرې شي او پاکي ماته څه شي حاصله شي. دا چې د په زړه کې نیت یې که په خوله باندې وي او خیر دی نو دا څه شوله جي دغه نیت چې دی د زړه وکړي د غسل دپاره نو دا سنت ته، نو دته به ثواب زیات میلاو شي. باقي غسل پکې نیت پکې لازم نه دی، که چا نیت ام نه کړو نو د غسل څه دی جي هغه درست دی. دا مسله هم ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې په کوم کټ یا بستره کې په تا باندې غسل واوړي، جنابت حالت پیښ شو، په دغه کټ یا بستره کې د قرآن د تلاوت دپاره کېناستل څنګه دي؟ نو د دې جواب دا دی که دغه کټ یا بستره په دغه نجاست باندې پلیته شوې ده نو تاله پکې بیا نه دي په کار چې ته د قرآن تلاوت ته دغلته کښېنې، دا د آدابو خلاف دي، ځکه دا ځای نجس دی او پلیت دی او په پاک ځای کې د قرآن تلاوت دپاره کېناستل پکار دي. او که نه په دغه بستره یا کټ پسې نجاست او پلیتي نه ده لګېدلې نو ته پکې بیا بېشکه بېشوبې د قرآن تلاوت ته کېناستی شي، بیا په دې کې څه ګناه یا څه مکروهوالی دا نشته دی. اهم مسایل دي د مسلمانانو رونو سره لازمي شریک کوي. وصلی الله علی النبی